ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شریف آئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام او دغه مجلس محترم مسلمانان ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستاسو په دې کلي کې نن د یو دینی مدرسې پرانستا او افتتاح کیږي محترم رور جناب حضرت مولانا علی احمد صاحب داغه مرګرو داغه دوستانو داغه متعلقینو په کوشش باندې او د دین په مینا دلته د مدرسې شروع کېږي الله پاک دې دغه مدرسه د دې کلي د دې ټولې علاقې دپاره د قرآن او د دین د رڼا ذریعه وګرځوي زما وروڼو دینی مدرسه د الله ډېر لوی رحمتي په یو کلي کې او په یو علاقه کې چې د الله د دین خدمت کېږي د الله د قرآن خدمت کېږي او یو ځای کې ګڼ شمېر ماشومان قرآن زده کوي حافظان جوړېږي او د قرآن تلاوت کېږي تاسو څه وایئ چې الله به په دې نه خوشحاله یو ځای کې ډمتوب کېږي الله خپي یو ځای کې ګډا کېږي سرنا کېږي ډولکی والی کېږي دا الله خپه کوي دا الله قهر له دعوت ورکوي او چې یو ځای کې د قرآن تلاوت کېږي یو ځای کې د الله د دین خدمت کېږي دا د الله رحم له دعوت ورکوي دا ټول کلی به برکتي وي ټول علاقه به برکتي وي او ډېرو ماشومانو ته ډېرو هلکانو ته به الله قرآن یاد شي حافظان او ناظر اخوانان به جوړ شي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن ستاسو په دې کلي او علاقه کې د دین د مدرسې افتتاح کېږي زما وروڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو مقصد څه دی
عمده د حضور پاک د راتلو مقصد دی چې د الله دین خلقو ته ورسوي او قرآن خلقو ته ورسوي. وانه لتنزیل رب العالمین، قرآن سره کوټی کتاب نه دی، د الله د طرف نه نازل شوی کتاب دی. او بیا روړی چا دی نزل به الروح الامین، په ټولو فرشتو کې د لوی عظمت فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام روړلی دی. علی قلبک، او د رسول الله مبارک زړه ته راغلی دی. لتکون من المنذرین، اوس مقصد د قرآن الله دلته ښیي. دې دپاره الله قرآن نازل کړی دی چې حضور پاک د قرآن په ذریعه په خلقو کې د الله عظمت لویی پیدا کی، او د قبر او د آخرت او د عذابونو نه خلق ویری، چې ویریږي دین ته به متوجه شي او قرآن ته به متوجه شي. بلسان عربی مبین، او عربی ژبه الله قرآن شریف نازل کړی دی. د حضور پاک د راتلو مقصد قرآن ښودل دی. د حضور پاک د راتلو مقصد د الله قرآن ښودل دی او حکمت ښودل دی. حکمت سنت خلقو ته وښیي، خپلې مبارکې طریقې خلقو ته وښیي، او قرآن خلقو ته وښیي. ترکت فیکم امرین، حضور پاک فرمائی دو سیزونه می تاسو ته پریښي دي. لن تدولوا ما تمسکتم بهما، تاسو چې سو پورې په دې دوو سیزونو خپلې منګولې لګولي او عمل مو کړي، نو تاسو ګمراهان به نشئ. کتاب الله و سنتی، یو د الله کتاب او حضور پاک وی بلا زما طریقه. نو مدرسه خو درته جوړیږي زمارو، لیکن دی مدرسې نه به تاسو فایده اخلی. تاسو خپل بچی به دې مدرسه کې داخلوئ چې د دې بچو نه خدای حافظان او عالمان جوړ کړي. یو شیطانی وسوسه زمونږ د خلکو زړونو کې غورځېږي. هغه وسوسه دا ده یاره چې د بچو باندې مونږ علم وکړو، عالمان یې کو، یا په دې بچو مونږ قرآن زده کو، دا مونږ حافظان کو، نو دی به خوري څه. دا یو سوچ د خلکو زړه کې راځي. که دې بچی باندې زه انجینیرنګ وکړم، انجینیر یې کړم، ډاکټر یې کړم، افسر ته جوړ کړم، د سکول استاذ ته جوړ کړم، بله محکمه کې نوکر کړم، زمینداري پې وکړم، دکانداري او تجارت پې وکړم، خو د ډوډۍ به وي. خو که چېرته په دې بچي باندې زه د دین علم وکړم او حافظ یې جوړ کړم، نو ډوډۍ به د کم ځای نه وي. زمارونو ډوډۍ د چا لاس کې ده؟ لږ جواب راکې. داسې نه شوق سره جواب، نور شوق سره جواب. الله سره ده ډوډۍ، خو الله سره ده، روزي خو الله ورکوي. عزت الله سره دی، ذلت الله سره دی، بچی الله سره دی، د دنیا ژوند الله سره دی، مرګ د الله په لاس کې دی. ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی د عرش خزانه ما سره دی، زه خو یو خاصه اندازه باندې نازلوم، نو روزي د الله سره ده. نو خدای کافر له ورکوي ډوډۍ، یهودي له ورکوي، عیسائی له ورکوي ډوډۍ، سپول او خنزیرانو له ورکوي رزق، په دریاب کې کبانو له، په دې صحرا کې د مارغانو له ورکوي. نو چې څوک د خدای قرآن ته کینې هغه له به نه ورکوي. دا ډېرې غلطې خبرې چې ډوډۍ به د کم ځای نه وي. زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد امام ابو یوسف، خپل نوم یعقوب و یعقوب. نو مور چې تا رنګ سازی له لېږه چې بچې ته رنګ سازي زده کا، هنر زده کا. مور یې کونډه وه او یو هوټل کې هم نوکر کړی و. نو هوټل کې به یې خلکو ته ډوډۍ موډۍ کېښوده چې د هوټل چل به هم زده کې. دې زمانه کې هوټل کې خلک چای پخوي، ډوډۍ. هغه زمانه کې هوټل کې روټۍ به و او پی به و، د چایو دا رواج نو. پی به یې خلکو له ورکول، شملې به یې ورکولې، لسی به یې ورکوله، پیروې غوړي دا او ډوډۍ به پخوله. نو هوټل کې به هم غریب که لګیا و، خدمت به کو او رنګ سازي م زده کوله. چې مور مو هنر زده کړي، ماله له 100 روپۍ پیدا کړي.
یو ځل په لاره تېرېده داسې یو مجلس و لکه زموږ ستاسو مجلس چې خلک ناست دي ښه ګڼ تعداد سره دې سوچ کوي چې دا خلک سله ناست دی نو دې ما مجلس ته وردن نه شو چې مجلس ته ننوت اوس مولیان او طالبان دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په منځ کې ناست دی او شاګردان ترې تاو دي هلکه دا څه کوي دی خو د جومات کې ناست دي دقسې یو کس لګیا دی بل لګیا دی بل لګیا دی نو دی په سوچ کې شو ورنږدې شو هغوی څه کول هغوی د قرآن او د پیغمبر مبارک د حدیثو ذکر کاو او د هغې نه مسلې راایستلې د دې حیات نه دا مسله روځي د دې نه دا مسله معلومیږي د دې حدیث نه دا معلومیږي دا معلومیږي دا معلومیږي بس دلې خوند ورکړه دا زه څه کوم زه رنګ سازی د کوم په نورونو لګیم رنګونه به کوم او دا هوټل کې زه نوکري کوم نو خلکو ته ډوډۍ به एकदम ټیک ته یو حلاله مزدوري ده که یو سړی یې کوي بغیر دې نه هم نظام نه چلیږي لیکن دله دې خوند ورکړه چې دا خو ټول د قرآن ذکر دی او د پیغمبر مبارک د حدیث او د سنتو ذکر دی دا زه څه کوم راشه دې خلکو سره ولې نه اړومه بس هملته یې وخت تېر سار له بیا راغی خیلی خوند ورکړه د قرآن او سنت خبرې خلکو له خوند ورکوي بل اوس بیا راغی کېناسته هماغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس دی هماغه خلک د قرآن او حدیث دی او مسلې دي د دین او په هغې باسونه دي او هغه لیکل دي ځان سره بس د ده زړه کې خدای واچوله مور ته تپوس وکړو خو مور یې نه ده خبر کړې ماښام ماسخوتن ته یو ځل مور تپوس وکړو چې بچې ته روزانه ځې او ماښام راځې هغه استاد جي پیسې نه درکوي رنګساز استاد هوټل استاد ته خو نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې خالي جیب راځې اوس دی خاموش دی که زه وایم چې نه راکوي نو وایي به چې ولې که وایم چې ما خو لار بدله کړې ده زه خو درې څلور ورځې نیم تللی ملا صاحب سره ناست یم نو مور به مې خفه شي نو چپ چاپ دی خو مور یې شکي شوه اوس سار چې دی را روان شو نو مور هم ورپسې برقه را په سر کړه چې دا بچې ګورمه واقعي هسې نه چې چېته بل خوا چېته لوپری پسې نه شوی بل طرف ته نه تللی مور یې هوښیاره وه چې را روانه شو ورپسې مور برقه په سر پټه غوندې نو دې نیغ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدرسې ته رادننه شو مور یې راله په د دروازې ګیټ کې مخې ته ودرېدله اوهو ما خو وی چې زما بچی لاره بدله کړې ده دی خو هوټل یې پرېښی دی ده خو هغه رنګساز استاد پرېښی دی دی خو دې مولیانو سره ناست دی د مولیانو دا کار دی خلکو تاسې پدول او پالتو کار ښکاري داسې پالتو غونده شی دی دا مولیان صاحبان هسې دا د دې ورته داسې د معاشرې جز وایي چې دا بېکاره غوندې جز دی هېڅ شی نه دی حالانکه د ټولو نه ګران کار او د ټولو نه بهترین کار د مولیانو د حافظانو دی نن چې دا څومره معاشره کې خلک مسلمانان دي قسم په خدای د علماو د مدرسو برکت دی دا عقیده به درته څوک ښایي دا عمل به درته څوک ښایي مونځ درته څوک ښایي روژه درته څوک ښایي حج درته څوک ښایي حلال او حرام درته څوک ښایي علما که په دې میدان کې نه وي قسم په خدای چې نن به د خلک ټول بربنډو ورشه وګورئ څومره لوی سازش د پردې او د دین خلاف روان دی څوک یې مقابله کوي عالمان مقابله کوي خلکو کې بیداری عالمان پیدا کوي کله کله هم دقه سوچ دی چې بالکل پرتوګونه لرې کې او په نیکرو کې د ښځې ګرځي او پتلون کې دی ګرځي او کمیس په ځای باندې دی بنې نه چای او لوپټې ته پکې څه ضرورت دی او برقې ته پکې څه ضرورت دی پردې ته ساجت دی نن دا یو سوچ په خلکو کې اچولی کوي پردې ته ساجت دی د مسلمانې که ته کافر نن په سوشل میډیا هم په دې ډیبیټ او باسونه کېږي چې دا ښځې خو وایي چې پردې ته حاجت نشته هلته عالم راغوښتي او سوشل میډیا کې یو کس راغوښتي ته په دې څه وې زه افسوس کوم په دغه میډیا والا او زه افسوس کوم په دغه خلکو چې د الله د قرآن خبره متنازع کوي ضرورت سره په دې باسونو ته نن به سبا به بل راوالی وی به چې دا پلان کې خو چې دا مونځ خو پکې نشته دې متعلق تمہارا کیا خیال ہے
بلوز بوئی کہ دا پلان کے خو زکاة نہ مانی، یہ تو زکاة سے انکار کرتا ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بیا بوئی کہ دا پلان کے خو حج نہ مانی، دی متعلق ستاسا خیال دے. وسمون لیدل یو لویا انکر پرسن اغوی دے قربانے تا پاکی سے ضرورت دے، دا پیسے غریب والا والے نہ ورکاوے. تب پوئی گی کہ پیغمبر پوئی گی؟ تبا خو بدا سوالون ہم کہہ بیا بے جماعت تری سے ضرورت چھو دا پیسے دو نا پا 1 کروڑ پا جماعت لگے کور منس کہو دا پیسے غریب والا والے نہ ورکے. بلو بوئے حج لسل دے دا پیسے غریب والا ورکا، عمری لسل دے دا پیسے غریب والا ورکا. دا نوے کہ دا زوی پا وعدہ دا 10 لکھ روپے لگے دا پیسے غریب والا والے نہ ورکے. دا نوے کہ دا لور پا وعدہ پا جہیز بانے 6 لکھ روپے لگے دا پیسے غریب والا والے نہ ورکے. دا نوے کہ تخو دا 6,000 کور کے مسیدے شے نو دان لپا 1 کروڑ بنگلہ جوڑے دا والے جوڑے دا پیسے غریب والا والے نہ ورکے. دا نوے کہ تخو دا 3 لکھ موٹر کم گردے دے شے دا 1 کروڑ روپو گاڑی کے چے گردے دا والے گردے دا پیسے غریب والا ورکاوا. دا غریب غم دے نو دے خام سوچ والا ہوگا. دا نوے کہ تشل کارخانے جوڑے والے جوڑے دا غریب والا ورکا کر. دا جیدادو نہ چیلے او پہ اسلام آباد کے بنگلے زان لا اخلی دا غریب والا والے نہ ورکے. دین پسی دا دین دشمنان انخطی دی رشتیا ہوا ہے دا دے دفاع بسوک کئی پا دے زمانہ کی مسلمان تا بدا چل سوک خی علماء بخی. من علماء لگیا دی میدان کے علتا لگیا دی پر دی تا ضرورت تے علکہ دوست سا خبر دا مسلمان ملک کے دا تا پوس کول. اللہ قرآن شریف کی پیغمبر مبارک تا فرمائی یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پلو بیبیانو تو لونو تو مسلمانانو خدو تو آیا کہ پزان پڑونی و برقی رخکتے گا. بس دا پیغمبر وینا دا دی باندې د ډیبیټ او پدی باندې د بحثونو او پدی د سوشل میډیا د انکرانو ناستا نور دین لتاوان ورکای. نن دا خبر دا چې د خدای د کتاب بیان او د پیغمبر د حدیث ته پیغمبر مسلمان کته غیر مسلم که مسلمان خو بس دغه کتاب بیان دا او کته غیر مسلم نو بیا وسره باسو دم تو بربن غړې دل او سر ترکول او جنکه لکان او قرآن و ایمان دی پیغمبر و ایمان دی د څنګه مسلمان نو بعض خلق وی دا سی دا دین دشمنان دا مونگتا حلال حرام چا خولی دی دا مارونو خدا حرام دا حلال دا ترلور حلال دا او دا خور سر نکاح حرام دا مور سر حرام دا لور سر حرام دا او دا ترور لور سر کولش ماما لور سر کولش. علماء نوی قسم پا خدای دا شیبا آم و ننصبا ما کور کے خور دا خماخ کولی دا خواخ دا بل لولی ورکم پلا ور سر ولی نکاح نکو دما لور دا بس زما خوخه دا بل چاله ولی ورکم. دا سوچ تعالی علماء پیدا کړی. یو بادشاہ دا غي وزیر د عالمانو خلافو بادشاہ په خپل نیک سړی او خسړی عالمانو همدردو. نو دی بادشاہ دی وزیر ته ډیر پوی کا سمجاوه یې پیوي چې ته مهرباني وکا او علماء خو زمون خیر خوا دی مونږ ته د پیغمبر مبارک لاره خی مونږ ته عقیده خی مونږ ته عمل خی مونږ ته اخلاق خی او مونږ ته دین خی. لیکن وزیر صاحب نه پوهېده نو بادشاه خيار و یو رګدل یو لاره جوړوم یو چیلی والا ورکړه. وزیر صاحب دا چیلی واخله دا ګوره ډېر ښه نسل دی قیمتي دا زما تحفه شوه تا سره خو یو کار به کې اسې نه په نوکرانو دا ونه ساتې دا به خپل کور کې ستا ښځه بچلور باندې خدمت کوي. وزیر صاحب د بادشاہ حکم و ماشاءالله بادشاہ سلامت تا تحفه راکړه زما ښځه به خدمت کې لور به کوي ستا تحفه به زه سنبالوم. کور ته یې بوتله کله کله به تې بادشاہ تپوس که وزیر صاحب چیلی څنګه ده یاره بادشاہ سلامت ډېره زبردسته چیلی ده او خو ډېر ښه نسل دی پیم ډېر کوي او بچي دړادړ راوړي بلا بچی راوړل. ګورې بادشاہ سلامت ګورې ستا حکم دی د اجره کې او پټو کې نه ساتمه کور کې دننه ولګیا زما نوکران راوړي او زما ښځه او زما لوڼه او زما خویندې خدمت کوي ډېره ښه ده. کلونه تېرېږي بادشاہ به ترې روزانه تپوس کو چیلو نه یو رمه جوړه شوه. یو ځل تې بادشاہ تپوس وکړو وزیر صاحب چیلی دې څنګه شوې و یاره جي ډېر ښه نسل دی بلا بچي راوړل لوی رمه تې جوړه شوه.
او بادشاہ سلام استا حکم دی ګورې کور کې دننه زما ښځه ما ول خپل کور کې یو ځای جوړ کړی دی زما ښځه او زما لوڼه دننه خدمت کوي ګورې ځکه ستا تحفه ده او ستا اډر دی بار ته نه پرېږدم بلا پی کوي بلا بچي راوړل ښه شی دی که نه ډېر زبردست یاره بادشاہ سلامت چیلی ډېر ښه شی دی خو یو نقصان پکې دی نو وزیر صاحب څه نقصان دی نقصان پکې دا دی چې هغه نران نه خور پیژنې نه مور پیژنې هلکه تاسو خو هم د بانډو خلک یې زما په دې پښتو خو پوهېږئ که نه خور پیژنې نه مور پیژنې په خور هم ورخېږي او په مور هم ورخېږي دا لوی مصیبت دی او بل دا دی چې دا خپله تقاضا د خلکو مخکې پوره کوي خلکو مخکې هلته مې خور ده هلته مې لور ده هلته مې ښځه ده او د هغوی په مخکې دا خپله تقاضا او دا خپلې قصې پسې کوي شرم غوندې دی بادشاه سلامت ډېر ښه شی دی خو چې دا کار پکې نه وي ها یاره بادشاه سلامت چې دې چیلو کې دا عادت ولې دی بادشاه ته موقع میلاو شي دا عادت په دې کې ولې دی وی وزیر صاحب دا په دوی کې مولا نشته دوی کې مولا نشته بس وزیر صاحب پوه شو چې واقعي دا موږ چې خور او لور او مور پیژنو دا خو د مولا برکت دی ولې دا د قرآن خبرې دی په قرآن خو مولا پوهېږي ما پې پوهې دا د پیغمبر د سنت او د حدیثو خبرې دي په هغې خو مولا پوهېږي او ما پې پوهې وایي دا ټیک ده او دا موږ چې د کوټې په ګوټ کې دروازه جرنده کو او خپل جایز حالت پوره کوو د خپلې بیبي سره او ښکاره د خلکو مخکې نه یاره دا خو د مولا کار دی ولې دا د قرآن او سنت خبرې دی په دې حیا موږ مولا پوهې رښتیا ووایه که مدرسې او عالمان نه وې موږ به د خور او د لور منځ کې تمیز نه وې کړی ورشئ یورپ وګورئ زموږ خویندې به بربنډې ګرځېدې ورشئ یورپ وګورئ څنګه چې په یورپ کې جینکۍ او هلکان بوای فرینډ او ګرل فرینډ هلکان جینکۍ کلا وګرځي دقسې به زموږ خور زموږ په مخ کې بوای فرینډ سره وته او زموږ لوڼه به د خلکو مخ کې وتلې او موږ به انکار نه شو کولی ولې دی دوست دی دا چې زموږ کومه حیا ده او کوم عزت دی او دا صادر زموږ په زنانو پروت دی قسم د الله په ذات دا د مدرسو د علماو برکت دی الله اکبر الله اکبر بهر کیف د امام ابو یوسف مور رالاو دا یعقوب یې نوم ابو یوسف رستو جوړېږي امام صاحب سره ناست دی خو د مور یې د هغه آواز وکړو ای ملا صاحب هغه زمانه کې چې اصطلاح وسوه ته موږ مولانا صاحب مولوي صاحب ملا صاحب وایو دا زما بچې د ځان سره کېنولی دی خدای خاطر دا پرېږده ولې ترورې یا خورې څه چل دی نو زه پې هنر زده کومه چې ما له 100 روپۍ وګټي او تا ځان سره کېنولی دی زه غریبه ښځه یم کونډه یم نو زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار و او ته یې زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښیم دا خو ځان سره دلته کېنولی دی وی زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا به د پیستو چلغوزو او د بادامو حلواګانې خورې داسې هنر ښیم وایه اوس که یاره د حلوا دا نوم چې د امام ابو یوسف مور واورېد که نه نو په خولې کې لاړې راغلې هلکه ستاسو خوله کې به هم لاړې راغلې حلوا خوږ شی دی که تاسو خو پې مونږ بدنام کړي یو وي د مولیانو حلوا خوښه ده هلک وایي که نه وي د حلوا وي د مولا ډېره خوښه ده او بلکل زمونږ خوښه ده او ستا نه ده خوښه که نه تاسو لاندې وغورځوله واده له چې لاړ شئ او حلوا پکې وي رښتیا ووایه 2-3 مولیان صاحبان یې ټول تاسو یې نو هغې غریب د یو پلیټ دواړه وخوري او تاسو غونډ دیګ وخورئ او د مولا خوښه ده ما یو ځل تقریر کې وی مې زمونږ چې حلوا خورو زمونږ ثواب کېږي او مې عوامو تاسو چې خورئ نو ستاسو ثواب نه کېږي یو باباجي راته وي مولوي صاحب ځان ته ترخزو واله خو یو حلوا ده ته خورې ستا ثواب کېږي او زه خورم زما ثواب نه کېږي دا کم منطق دی مې ګوره زه په دې نیت خورم چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل د حضور پاک حلوا خوښه وه او شاته خوښو نو چې دې په دې نیت خورم چې زما د ښکلي محبوب خوښه وه نو زما ثواب وشو او ته د سویټ ډش په نیت خورې چې ډوډۍ را لازمه کړي نو ستا ثواب ونه شو نو حلوا چې خورئ په کم نیت به خورئ وایه چې د رسول الله مبارک خوښه وه داسې ده که نه ده کدو چې خورئ څه نیت پکې وکړئ چې دا د حضور پاک خوښو
حضرت انس وی رسول الله مبارک کدو خوخو نو قسم دی لا ازال احبه وی دمام خوخ دی ځکه د حضور پاک مبارک خوخو یخ اوبه د حضور پاک خوخې وی خوږې یخ اوبه یخ شربت دی خوخو شات د حضور پاک خوخو دا سیزونه خوخو نو دا په دې نیت خوره نو تاسو له په الله اجر درکې او رب العالمین به په ثواب درکې په خبره خو پوهیږئ کنه زه د خپلو طالبانو ته هم د شاګردانو ته هم چې د حلوا پلیټ درته څوک کېږي نو مکمل به خلاصوی او که پوټې هم پکې پرېښوده نو بس ما به حق کړی ما به نه یې بخلی هسې هم پې بدنام یې وي د ملا خوښه نو ظالمه ولې نه خورئ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته څه ویې ترور ته وی داسې هنر ورته ښیم چې ته به د پستې چلغوزو بادام حلواګانې خورې نو خوله کې یې لاړې رالې څنګه لاړې رالې ورته وایي د هنر به کله زده کوي د دې کله ټکي په معنا خو پوهېږې که نه دی ونه وي چې دا څه هنر دی یا یاره حاجت ورته نشته دې خواستې ناست دی ونه وي کله به زده کوي مطلب دا چې د حلوا به کله خورمه امام صاحب ورته وی صبر وکړه خو نن دې راوسته که دومره زر خو دې ملا نه جوړېږي صبر وکړه یو څو ورځې ما سره تېرې کړي نو دنه به خدای عالم جوړ کړي نو بیا خوره د پستې او چلغوزو او د بادام حلواګانې زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار و زمارو علم د ګورې هوښیارتوب او عقل ډېر ضروري دی هسې د امام صاحب یو څو خبرې درته کوم ځکه موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو مذهب پیژنې هغه مسلک مذهب ډېر خلک وایي ته د امام صاحب تابع که د پیغمبر د امام صاحب پکې څه ته وایي د ما ته د پیغمبر لار اسانه کړې ده پیغمبر مبارک حدیث دی د هغې نه مسلې در راویستې دي ما ته یې لار اسانه کړې ده نور خو د الله او د رسول تابع یم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د خدای تابعداري کوي او د خدای د پیغمبر تابعداري کوي نو امام ځان نه دین نه دی جوړ کړی نه قرآن او سنت د ځانه جوړ کړی دي او نه د دین مسلې د ځانه جوړې کړي دي د قرآن نه د یو آیت نه په شلګونو مسلې راایستې دي مونږ ته لارې مونږ ته اسانه کړې ده مونږ ته دین اسان کړی د مسلو په شکل کې نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هوښیارتوب څونه هوښیار و که ما غوندې ملا وې نو مور ته به وله غوسه شوې وه چې خیراتي سبق ورته ښیم او نخرې کې بوزه بچی دی لیکن امام صاحب هوښیار و د هغه مطلب څو چې دا خو هوښیار او قابل دی رده نه به خدای عالم جوړی نو مور ته یې وله وی الوا به خورې ګوره داسې هنر ښیم دی ورته ونه وي چې علم ورته ښیمه دی ورته ونه وي چې دی به د الله د دین عالم شي ثواب به وشي کېدای شي مور به وي ثواب به خپل کار کوي چې پیسې راله وګټي نو داسې یو لفظ یې ورته وي هوښیار و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو ملا و دا ملا صاحب د ښځې سره د شپې په باس شوی و ښځې ورته وي تا سره به نن نه پس زه خبرې نه کوم نو خاوند له خامخا قار ورځي وی ته خبرې به ما سره نه کوې او وی که تر سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو ترې په درېو طلاقو طلاق یې د دې طلاقو نه دا ښځه غریبه یریږي کوتک نه یریږي او دې نه یریږي او دا ګورې د ما وروڼو په دې ځان پوهې کوې دا مونږ ډېر سخت جرم کوو مونږ په دې ښځو ډېر زیاتي کوو په معمولي خبرو طلاق او طلاق او طلاق او بیا ستومانې دوست سره به روانه شي وی که تا سره ما نور شریک کار وکړو نو په ما به ښځه په درېو کاڼو طلاق کوي بیا وروستو راشي یاره دا خو ما د غوسې نه وې او زه خو مجبور یم د هغه سره کاروبار کې څه به کوم نو خوار شي ولې دا خبره کول ښځې ته به غوسه شي که پلار کره لاړې په ما به طلاق یې که رور سره دې خبرې وکړه په دې دروازه دې پلار رور پرېښود په ما به په درېو طلاقو طلاق یې خدای دې تباه که ظالمه خولې نه متخیري خېږي ولې ظلم کوې ښځې سره بیا وایي یاره جي بس د غوسې نه مې ویلي نو زه وایم چې دا خښته ځم د غوسې نه اوچته کړم او په دا مازدیګر دې ووایم مال هم غوسه راله یو ځل مې یو سړی یو درې څلور څپېړې والې مو یو 12 کاله وشو بیا راته چا وایي دا څه کوې جګړې جوړې ځان نه مې ماله غوسه راځي چې زمونږ دا خلک د ښځو سره ولې ظلم کوو څه چې پردی لور خور ته دا وې هسې ته سوچ وکړه که ستا لور ته څوک داسې ووایي او ستا خور ته وایي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې نو دا ګناه ده دا به قطعا نه کوې ته طلاق خو دا لفظ په ځان میک دی نو هغه ملا صاحب وی چې د ښځې له دمکي ورکوله چې
چې دا به ویریږي نو خبرې به شروع کړي وایي که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې په ما په دریو طلاق و طلاق دی بس ښځه کټ ته وخته نیمه بړستنې د خپو نه را لاندې کړه او نیمه د سر نه او خاوند ته په اشاره وي چې زر وکې ګاړو خبرې نه کوو ملا صاحب حیران شو چې یا خدای دا څه په مصیبت واوړېدم ما خو زورنه ورکوله چې دا به ویریږي خبرې به شروع کړي هغې مردارې خو سر او خپې دواړه پټې کړې ملا صاحب ورته وایي ای ښځې دغه د سبا ګورې په تیزۍ را روان دی هغه زمانه کې خو ګړی نه وي او که سبا راوخته نو ګورې 3 طلاقه مې ویلې دي ته به څه کې بیا ولا خبر هم نه ده یو طلاق نه دی چې بیا به مسله جوړه کړو 3 طلاقه دي مسله نه جوړېږي ما 3 طلاقه ویلې وایي سبا را خطا دی او ښځه خولې نه خبرې نه کوي او په لاس اشاره کوي چې نه کوم زر وکېږي مولا صاحب حق حیران شو چې خدای ما خو زورنه ورکوله چې خبرې شروع کړي هغه بلا شیشه که خو خولې وګنډله دا څه په مصیبت وړې او ښځه چې روانه شي خدای دې ساته پخوا به زمونږ په دې علاقه کې ټانګې وي یاد دې ټانګې که نه نو ټانګه کې به یو اسپه او ټټک اسپه به یې ورته وي چې د کوچوان به واله نه به مخکې نه تله او په شا به یې ریورس ګیر لګولې ټانګه به اکثر دیوال سره وډقوله نو ښځه چې روانه شي همغه ټټک اسپه ده زه اکثر طالبانو ته هم ګورې هر چا سره ټرت خو ګورې ښځې سره نه ټرت که د ښځې جنجال کې راغلی چې سولکۍ د باندې واړی نو بس ښځې خبرې بندې کړې ملا صاحب خدای څه په مصیبت دا خو ګړی نشته سبا راونه خېږي یاره سوچ یې وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار دی ورې ګاغله والله امام صاحب پسې منډې کړې دشمنی تهجد ولا پاسېدلې دروازې وواله امام صاحب نعمان یې نوم اله راشه په جنجال اورېدلې څه مسله ده ښځې خبرې نه کولې چې نه کوم ما وې که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې په مات په 3 طلاق و طلاق یې اوس هغه مرداره خبرې نه کوي امام صاحب مړه دا خو یو منټ خبره ده هېڅ نشته خدای به خیر کړي څنګه به خیر چې سبا را روان دی وایي ځکه دې ښځې سره کښېنه خبرې کوه زه درځم مسله به حل شي دی راغې بیا ښځې سره کښېناسته او دا مینت زاري شروع کړه چې ګیر شي سړی خو بیا داسې کوي که نه یا ښځې د خدای خاطر وکړه ګورې دا بچی به څه کوي دا زه به څه کوم ته به څه کوې او ګورې ته په جذباتو کې ګورې خبرې وکړه بیا به خپې هغه هم حقه لاس خوځوي چې نه کوم ځه رکېږه اوس به څه کوي امام صاحب پسې غروان امام صاحب د خدای خاطر وکړه راشه توتي شومه ګورې ښځه والوته خارو والوته د خدای خاطر وکړه راشه قصاصه امام صاحب ګوره هوښیارتوب ته ګوره مسله خو هغه ته معلومه که سبا ختلې وي ښځه طلاقېده او که نه مخکې خبرې کړې وي نو بیا نه طلاقېده امام صاحب راغی د جومات ګوټ کې ودرېده سبا لانه دې ختلې او بانګ یې شروع کړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو بانګ خو هله خلک وایي چې سبا راوخېږي نو ښځې وایي چې بانګ یې وایي هغه دې سبا راوخته نو د بړستنې نه یې مخ کاره که حقه دې سړیه سبا راوخته او تا نه خدای خلاصه کړمه امام صاحب آواز ورکړ وی سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ووایي طلاق ونه شو سبا نه مخکې دې خبرې وکړې دې ته هوښیارتوب وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هوښیار او ډېر صابره مو صاحب انتهایی صابر انسانو یو سړی راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دروازې وانه ګستاخان خو هره زمانه کې شته که نه څوک د علماو ګستاخي کوي ګورې زما وروڼو یادو ساتئ علماو ګستاخي مه کوئ په علماو الله خفه کېږي ولې ځکه د الله دین خلکو ته رسئ زما چې څوک د دې تقریر خدمت کوي او زما د خبرو نو زه به پرې خفه کېږم که نه نو دا خو د پیغمبر مشن عالمانو جمع دی کړی دی عالمان خو د خدای او رسول دین خلکو ته بیانوي نو چې څوک هم علماو پسې سپکوئ دا الله سره دشمني کوي د الله د قهر نه ویریږي او د خدای د غضب نه نن په دې سوشل میډیا وغیره ډېر خلک په مولیانو پسې لګیا دی او د پاټۍ د لاسه هلکه پارټي څه شی دی نن ته دې پاټۍ کې سبا باندې نن برې دا لیډر جمدي وي سبا به مړي نو د لیډر د لاس او د پاټۍ د لاس سره دین سته نو پسې ظالمه خبرې کې
چې څوک درته د خدای دین ښایي ستا بچو ته د خدای قرآن او د پیغمبر سنت نو ته ظالم هغوی پسې سپکې وې ته د خدای نه نه یېرېږې الله به د قیامت پر ورځ درته څه وایي چې ستا هم دین نه زده که او دي درته ښه نو هغې پسې دې خبرې کولې بیا به څه جواب ورکړې نو سړی ګستاخه او ګستاخه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دروازه والا ولا راووت ورته وی یاره یو خبره ته کوم وی څه وی ستا پلار مړ دی وی یو دې کې څه غرض دی نو وی مور دې کونډه ده وی یو وی ما ته بیا را په نکاح نه کړي اسې تاسو ته ووایم چې یو سړی تا ته وایي چې مور را په نکاح که ته به ورسره جل کې ته به خښته اوچتی او په دا مازدیګر به یې وی چې تا خدای تباه که زما مور دا شرمېږي نه چې ته دا خبره کې دا خپله ښځه را په نکاح که ده طلاق ورکړه چې عدت یې تېر شي زه به یې په نکاح کړم جواب یې دغه دی لیکن امام صاحب ډېر هوښیار و امام صاحب ورته وي بچې دا خو زما مور ده تپوس به دې وکړو نو که نکاح کوله ډېره ښه نو زه خو یې په زور نه شم د نکاح کول او سړی دونه ګستاخ و اړو شرمېده نه وی ښځه ورشه تپوس دې وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته ننوت دا سړی د دروازې مخکې را پرېوته او ساعت یې ورته مړ شو امام صاحب ته چې وی سړی دې مړ که وی ما نه دی وجلې وی د ما له سپېړه راکړه دې خفه کړم نو الله په ما خفه شو دله یې سپېړه ورکړه علماء پسې بد مه وایه الله په فیصلو کې دیر شته خو ګورې دیر نشته موقع به درکړي داسې به دې رونیسي داسې چې بیا به د خلاصي په چل نه پوهېږي او ډېر یې رونیول قسم په خدای ډېر خلک مې ولیدل یو سړی و هغه به ملیانو پسې په داسې غم اخته شو چې د کور نه لور یې چا پسې مټې ته لاړه نه یې رونه د کوره بار راوتی شي او نه هغه په خپله د کوره بار راوتی شي سترګې چا سره نه شي لګولی په شرمونو شرم دا مه کوئ د دې څیزونو ډېر خطرناکه نتیجه ده یو طالب په لاره روان و داسې غریبات طالب بسته و سره په غیږ کې وه او باران شوی او خټې وې چقړې وې نو خیال یې نو او یو جنټلمین و سړی و ښځه روان و واده له ښځه یې په ځان سرخی سپیدی مږلې وې او جامې قیمتي او سړي په ځان باندې نخرې کړې وې روان و دې طالب خیال نو چې ته ډنډ کې خپه کېښوده چې شړق شو په هغه ښځې ټول خټې ور پرېوتې خپه شو خاوند جنټلمین لاس یې اوچت که چې شړق شو نو هغه طالب یې په دا مخ و خدای دې بې خوباته درونچا کې دې شروع کړي دي ګډېږې خوارشې ښځه دې راله ټوله مونږ واده له روان دي د خټو لړله د ښځې مخکې دا سړی ګورې بادره مې برید داسې اوچت اوچت د ښځې مخکې ښځې ته ځان ښیي او چې کور ته دننه شي بیا برید لاندې شي بیا ټرت د ښځې مخکې نه شي کولی خو ښځې مخکې بادري طالب غریب په دې مخ و تک سورې که د خدای ظالمه ما خو په قصد نه دي کړې زما خیال چپ ګني برابروم دی ښځې ته وي ځه چې ځو جامې به بدلې کړو بیا به راوځو طالب روان دی مخکې دی چې ښځه جامې بدلوي دې څه کار له کوټې ته بر او خط دا خاوند جنټلمین بره په نرم پایښت په وښویده چې کړس شو لاندې را پرېوت دا سټې ولګېد مات شو مړ شو او طالب مخکې روان دی خو نه دی خبر په یو دکان ورغی یو بازار باندې د الوی دکان او الوی به دا قانون و چې ړومبې به څوک هم سار راغی ده به دکان کولو که نو خیراتي به یې وله الوا ورکولو او جامپی به یې ورکول طالب پې ورغی باران دی یخني ده هله طالب راشه دکان مې کولو که یو پلیټ کې ورته الوا م واچول او جامپی هم ورکړل اوس طالب الوا م خوري او جامپی م څکي چې جامپی م څکي دی کې په خړت خړت په خندا شو دکاندار ورته دا خاندې ولې ما الوا درکړو پې او ته ما پورې خاندې وی قسم دې که تا پورې خاندم نو اخر خاندې ولې وی خاندم په دې پورې چې یو خوا سپېړې راکوي د خدای دې کارونو ته حیران یم یو خوا سپېړې راکوي یو بل خوا الواګانې راکوي دی کې هغه ښځه سړی چې مړ شو هغه ښځه خلکو ته وی بس خاوند مې هغه یو طالب په سپېړه والی دی مړ شو ورشه خدای ته وګورئ نور غرق نه شو دی به سنبالو خوا رضا کې چې خلک راللو زی ښه مزېدار الوا ته ناست دی الوا نه ټق وباسي او ګوټو پسې رپی وکایي خوشحاله دی هغې وی سړی دی مړکا جنټلمین وی ما کله وجلی دی وی نه تا ورته خیره وکړه نو اندرم پایې نه پرېوت مړ شو وی ما خیره نه ده کړې هغه ما له سپېړه راکړه نو زه خو د دین طالب الله په ما خفه شو نو هغه له یې سپېړه ورکړه عالمانو قدر به کوئ ښه
بیزتی به نه کوئ سپکه به نه وایه عالمانو پس بد به نه وایه د عالم او غلطي خو کېږي ما نه به بلکل کېږي ستانه به هم کېږي نو د قرآن د مخه او د پیغمبر د حدیثو د مخه به هغه برداشت کوو چې دې ما ته د حضور پاک حدیث او سنت ښیي ما د خدای او د رسول په لار ور برابروي او قرآن راته ښیي دا بړه کې سوچ کوئ نو الله به د سره ښه کوي بهر کیف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د ابو یوسف مور ته وایي د یعقوب وی داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستې چلغوزو بادام او حلواګانې خوري نو خدای پاک د هغه یعقوب نه ډېر لوی سړی جوړ کړه امام ابو یوسف د هارون الرشید قاضي القضات ته خدای جوړ کړه چیف جسټس مشر قاضي دا ته خدای جوړ کړه څومره لویه مرتبه الله ورکړه هم د دین خدمت کې هم قاضي دی یو ځل هارون الرشید د چالوا پخ کړې وه څوک فالوده یادوي څوک حلوا او پکې دا پستې او بادام او د غوزانو چکې مکې اچولې نو چې دلې راوړه هارون الرشید لا ورته یې وکتل وي دا څه شی دی وی دا هغه لنګري طباخ تاله یو خاص ډش جوړ کړی دی حلوا ده او چکې دي سوچ یې وکړه وی په دې به زه څه شمه وی دا قاضي ابو یوسف له یوسی چې هغه اخري او د هغه دماغ پې تکړه شي او د دین خدمت پې وکړي تاسو ته هم ګورې دا وایم ښه چې کوم ښه شی پوخ کې نو علماو له وړئ طالبانو له وړئ او نیت څه کوئ نیت دا کوئ چې دې اخري د ده دماغ به تکړه شي د قرآن خدمت به وکړي او د دین خدمت به وکړي چې هغې وله څنګه یو او اډر یې وکوي روزانه به دا یو پلیټ وله وړئ چې هغې وله څنګه ولېږله نو د ابو یوسف سره مور ناسته ده اپویشه خو هوښیارو وی ها مورې واخله وخوره وی بچې څه دي وی مورې هغه هنر مې زده کړی دی زه اوس خوره ده د بادام او چلغوزو د پستو حلواګانې خوره بادشاه اډر کړی دی روزانه به درته راځي نو د ابو یوسف مور وجړل وی یا الله ستا د استاد د امام ابو حنیفه په قبر انوار نازل کې داسې هنر یې درته وښو چې بادشاه سره څنګ په څنګ ناست دی او ستا د برکته زمونږ هم مزي دي او که ما واله هنر دې زده وي هوټل کې به لګیا وي کار به دې کو یا به دې لاس او خپې د رنګونو نه ډک د علم په برکت به دې دنیا هم ښي او اخر به دې اخر خو ډېر به ښي الله قرآن شریف کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مسلمان له په کافر او علماو له په غیر علماو خدای لوی مرتبې مقرر کړي او یو حدیث کې راځي وی د عالم او د غیر عالم په منځ کې په جنت کې 100 درجې فرق دی څونه 100 او د یوې درجې او د بلې په منځ کې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په منځ کې چې ده جنت هم دی اخرت هم ښه دی او دنیا هم ښه ده او ډوډۍ به خدای ښه ورکوي موږ له خو خدای ښه ډوډۍ راکړه قسم دی موږ د خېټې د لاسه نه جوړه یو موږ له خدای څونه ښه روزي راکړه کم ځای ته ځو چرګ دی او چرګ دی او چرګ دی او غوښې دي مونږ خلکو ته وایي لکه سبزي پخه کې وایي تره دومره لرې ځای نه رالي مونږ به دله سبزي پخو چرګانو بیخ منګه وویسته تاسو ټول عمر لاوڼ وخوړه او خوینده کچالانه مو خوړل کچالو خوړل خو هم ګرانې کم دوه کسه پلیټ کې ناست و یو پې زور کو چې کلب شو د بل خولې ته یې ودانګل ویې لکه ستړې ما که او تېر تا که لاوڼ او خوینده کچالان دا مو خوړل او چرګان د نه ټول منګه ووال او چې موږ یو ځای ته ځو بیا یوازې زموږ خوراک نه بیا 15 چرګان پخېږي تاسو هم زموږ د برکته وخورئ زه به یو څو کاله مخکې یو علاقه کې یو جومات کې بیان و نو هغه لار کې د چرګانو دوکانونه چې زه بره لاړم نو ما دا خبره کوله چې طالب له خدای روزي مې اوس هم چې په دې لار راتلمه چرګانو چې ما ته کتلي نو یو بل ته به یې ویلي چې هغه دی بیا راغی خو چې دا ملا راشي مونږ حلالېږو ډوډۍ شکر دی علماو له خدای ښه ورکړه جامه والا خدای ښه ورکړه پټکې خدای ورکړی دی سپلی پیزار خدای ورکړی دی عزت خدای ورکړی دی په مصله مخکې ستا نه ولاړي چې ترسوا نی ټیټ شوی د چا پلار خو دې ټیټ شي دا وخت بادشاه به هم نه ټیټېږي تر څو چې ما الله اکبر نه ویلې او تر څو چې ما سمع الله لمن حمده نه ویلې قسم دې که ستا صدر او وزیر اعظم هم د ځای نه وړقې او سر اوچت دي د عزت ته کړه وی خلک ملیانو پسې خبرې کوي ما ته یو سړی وی ما وی خلک د په ښځو خبره باچا پسې هم خبرې کوي دې که نه
ځان له خو لستړی کوي زمونږ څه نه شي کولی نو دنیا هم ښه ده او دین هم ښه ده او چې کم بچی ده نه جاهل پاتې شو نو تم تبې خدای به درنه تپوس کوي چې بچی ده نه ولې جاهل پاتې شو او چې کم بچی ده نه حافظ او عالم پاتې شو قسم په خدای د دین دی وګټه آخر دی وګټه دام دله کافي ده الله پاک سره چې مخامخ شي باس الله ما هېڅ عمل نه دی کړی خو چې راتلم بچی حافظ پرېښی دی بچی عالم پرېښی دی په دې به دې الله بخي نو مولانا علي احمد صاحب خو دته د مدرسې د ملګري دوستانو خامخا تاسو به تعاون کوئ کړي به مې هغه درته ښکلې د مدرسې انتظام وکړه کې خدای واچول اوس به دا مدرسه تاسو آبادوئ ښه آبادوئ به انشاءالله په څه به آبادوئ یو به خپل بچي راوانه داخل به ټول چې څومره دلته ناست یې خپل یو یو بچي راوباسئ او داخل کې په دې مدرسه کې چې خدای ته حافظ او عالم جوړ کړي قسم په خدای ځان له مې خوښه ده تار ټیک ده یو بچي باندې سکول هم ووایا دا هم ضروري دي که انجینیر نه او سړک جوړ نه کړي په څه به ځم که ډاکټر نه او زما علاج ونه کړي نو څه به کوم دا نظام به چلیږي افسران هم غواړي فوج هم غواړي پولیس هم غواړي دې خلکو ته هم ضرورت دی پولیس چې زما حفاظت ونه کړي زه به څه کوم فوج چې زما سرحد ونه ساتي خو دشمن مې غر کوي دغې ته هم ضرورت دی ساینسدان ته هم نن سبا سخت ضرورت دی ولې د دشمن مقابله به کوم نو یو بچی خوا ولېږه یو دې خوا راولېږه قرآن ته ضرورت شته که نشته د پیغمبر دین ته شته که نشته مونږ د هغې خلاف نه کوو مونږ هم په بچو څه ناسه سکول ویلی دی او په خپل هم شکر دی ویلی دی نو په دوه طریقو به آبادېږي یو به خپل بچي راولی په دې مدرسه کې به داخلوی به انشاءالله که ټول ووایه انشاءالله شوق سره ووایه انشاءالله او دویم به څه کوئ دویم به دې مدرسې سره مالي تعاون هم کوئ دا به جوړول غواړي دې غریب خو به درسونه کوي دې خو یې نشي جوړولی نو تاسو به سره تعاون کوئ چې جوړه شي او چې دې کې م 1 روپۍ ولګوله قسم په خدای قسم درته خورم الله غیرتي دی د الله د دین دپاره ورکوه الله به بدل په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي خدای د چا بدل په ځان نه پرېږدي انسان چې غیرتي وي پردې بدل نه پرېږدي نو الله به څه پرېږدي عالمانو سره مینه به هم کوئ او طالبانو سره مینه به هم کوئ محبت به ساتئ د عالمانو طالبانو سره کوئ به انشاءالله که نه او بل د دې مدرسې سره به د زړه د اخلاص نه امداد کوئ تاسو خو میرو د بانډو خلک یې مړه خو چې یو سوپیدار هم خرڅ که نو هم د مدرسې کار پې کېږي انشاءالله یو دوونه هم خرڅ کړې نو هم د مدرسې کار پې کېږي نو د سره به تعاون کوئ دا د سره نه دی د الله دین سره دی ان تنصر الله ینصرکم څوک چې د الله دین سره مدد کوي الله به هغه سره مدد کوي نو انشاءالله ډېر ښکلی ځای دی د مدرسې دپاره ځکه په علاقو کې او په شهري علاقو کې سړکونو په غاړه خو ډېرې مدرسې دي دلته د مدرسې ضرورت دی چې دا ماشومان لرې نه شي تی دلته به راشي قرآن به زده کړي او دین به زده کړي او شریعت به زده کړي او د مولانا صاحب او د هغه شکر ادا کوي چې خدای پاک د هغه په زړه کې د مدرسې مینه واچوله تاسو هم په ډېر ګڼ تعداد کې راغلې او دلته هم ناسته وکړه لویه اجتمام جوړه کړه الحمدلله دې نه معلومېږي چې ستاسو د دین سره ډېره مینه ده او د قرآن سره هم ډېره مینه ده نو زما وروڼو ما دا خبره درته کوله چې ستاسو الحمدلله ډېر نیکان او صالحان یې په دې ګرمۍ کې ګوره ګرمي د پکیم نشته تاسو ته ډېر کم پکي دي درته او بیا هم په ډېر شوق دلته کېناستې او د دین خبرې مو اورېدې پته ولګېده د دې خبرې چې ستاسو په زړونو کې دین مینه او محبت شته دی ښه ټول وایه الحمدلله نو دا مدرسه به انشاءالله دا ما چې درته وایي په دې طریقه به عمل کوو که خیر انشاءالله که نه امداد به ورسره کوئ که به نه کوئ هلکه دا هم خوښه ده چې د خدای قرآن او د پیغمبر دین ترقي وکړي که نه ده خوښه ووایه خوښه ده که نه د چا خوښه ده لاس اوچت کې جزاکم الله فی الدارین خیره او نو د قرآن به په څه ترقي کوي چې ستاسو بچي قرآن خوانه شي
قرآن ترقی څه ده چې ستا بچې حافظ او عالم شي نو ستا بچې به د مدرسه کې حافظ او عالم جوړېږي نو دې سره به د زړه د اخلاص نه مدد کوئ به انشاءالله کنه نو تاسو اوس په دې موقع باندې مولانا صاحب وایي که دا خلک مونږ سره مدد وکړي نو ښه وی انتظامیه والا ملګري موجود دي هغوی به څادرونه وګرځئ او د خپل زړه د اخلاص نه چې څومره د چا وس کېږي تعاون ورسره وکړئ کوم دی هلکه انتظامیه والا ملګري شته دی او څادرونه وګرځوئ د ټولو به ثواب وشي خو هلکه ګورې په 10 روپۍ پکې ور وانه چوې لس باندې خو نن سبا د نسوارو غونډس کې هم نه کېږي ښه ډېرې تا پیسې د زړه د اخلاص نه بدل یې په الله پرېږدی انشاءالله د هغې بدل بدله خدای پاک درکوي په دنیا کې مو په آخرت کې انشاءالله العزیز چا بیا چې څومره ملګري د خپل وس مناسب پکې تعاون وکړي ښه د خپل وس مناسب ټول ملګري تعاون وکړي الله دې ستاسو مدد وکړي الله دې مدرسې له ترقي ورکړي دلته د خدای پاک ښایسته مدرسه جوړه کړي او ستاسو دا